السلام علیکم ملګرو محمد فیاض اجز د اجز ټي وی نه مخاطب دي تاسو سره نن مې د شیخ صاحب یو داسې مجرب بیان پیدا کړی دی جناب چې تاسو یې واورئ که مزه در نه کړه بیا ماته وایي دا خو تاسې فضول ویډیوز کې شیخ صاحب مختصر 2 منټه 2.5 منټه کلیپ دی عذابونه ولې راځي دا زلزله پرون ماښام چې کومه زلزله وه ماسخوتن د دې زلزلو د روکتام د عذابونه چې راځي د دې د روکتام د یو ښکلی بیان شیخ صاحب کړی دی راځئ دا 2.5 منټه موږ دا بیان وورو انشاءالله چې موږ به خوشحاله یو نو راځئ په شریکه دا بیان اورو راځئ موږ سره او فیسبوکونه دي او ګنده تصویرونه پې ګوري زلزلې به نه راځي قسم په خدای که توبه مو نه ویسته د مارونو د شپې یو جلق به راځي یو جلق او اوچو سره به لاندم سوځي بیا د بني اسرائیلو په زمانه کې جبریل علیه السلام ته الله یو کلی وښو ویې لاړ شه دا کلی غون ور واړوه یو لاک خلک و پکې الله دې کې خو 40 زره ګناهګار دي موږ شمېرلي دي په نښه کړي دي او 80 زره خو پکې پاک دي وی دا 80 زره دا 40 زره منې کوي ولې نه دا 80 زره دوی سره غم خاده ولې کوي دا 80 زره دوی سره تعلقات ولې ساتي دا 80 زره دوی سره په مړو جمدو کې کینی ولې دا 80 مخکې تباه کوي دا 40 وروسته تباه کوي بیا به په خپل نیت پاسو په خپل نیت به پاسو چې کوم نیک جنت ته به ځي چې کوم ګناهګار دی دوزخ ته به ځي یو جلق کې د شپې ورکه کنه یو جلق قسم په خدای که سپلی غوستو تام تیار شي خدای یاد کې تا موبایل پرېږده هلکانو سره موبایل هلته به مقبره کې ناستي او په سر به یې څادره چولي او خلک وایي وي د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده پیر صاحب نه وظیفه نه اخیستې ده هغه په هغه موبایل چې ته چا سره لینک برابر کړی دی هغې مو ته پرې کړي دي په 1 غنټه 4 روپۍ باندې 1 غنټه خبرې او په 4 روپۍ یو شواروز خبرې هر شی سر خوړلې ګرانېږي دا مردار ارزانېږي انټرنیټ ته او فیسبوک ته خلک یې تباه او برباد کړل خلک یې د پیغمبر دشمنان کړل خلک یې د خدای دشمنان کړل خلک یې د جهنم خشا کړل جنۍ به په مصله ناست دی مور یې وایي اخو ډېره نیکه وه که نه چې دا څنګه مټیزه لاړه اخو ډېره نیکه وه په مصله به ناسته وه او سر به پټ کړی او مراقبه به وه ما وی دا خدای سره مراقبه نه وه دا چا پسې چې لاړه ده سره مراقبه وه د مصله ناستی خدای یادی مهرباني وکړئ وړه مې دردېږي زما وروڼو هغه دین ته چې ګورم چې د کوم دین دپاره د رسول الله مبارک غاښونه مبارک مات شوي دي او شهیدان شوي دي هغه دین ته چې ګورم چې کوم دین دپاره د حضرت حمزه رضی الله عنه قرباني شوی دی لکه غوښه چې په سرمن پرتې دقسې ټوکړې ټوکړې پروت و هغه دین ته چې ګورم چې د رسول الله مبارک وینې وله توی شوي دي زموږ نه نن په دې ګناهونو روان دی شیطان مونږ منو د شیطان او د خدای مونږ نه منو د ماشومانو بچولا د زنانولا د جینکولا موبایلونه مه ورکوئ مه ورکوئ مه ورکوئ د خدای د قهر او د غضب نه ویریږئ او که کړي مو وي نو یو علاج درته ښیم د دې ګناهونو د وجې د عذابونه را روان دي مونږ نشته د خدای نوم هلته اخیستې کېږي الله اکبر الله اکبر نبی علیه السلام فرمایي چې کله بانک وویلی شي د بانک جواب ورکه د خدای د نوم جواب ورکه نو موږ هغه وخت کې دوستانو سره په موبایل خبرې کوو تکبیر تحریمه وخت کې پکار دي چې سړی مانځه ته ودرېږي نو موږ تکبیر تحریمه په ځای پرېږدو مو دوستانو سره په موبایل خبرې کوو د موبایل د لاسه د انټرنیټ د لاسه موږ نه مونځ پاتې دی د فیسبوک د لاس نه موږ نه ذکر پاتې دی خدای پاتې دی د خدای دین موږ نه هیر دی نو عذابونه زلزلې به نه راځي یو څیز درته ښیم توبه وباسئ خدای ته 2 څیزونو باندې د امت نه عذاب ختمیږي یو دا وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم نبی علیہ السلام ته الله وی چې تر څو ته په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راځي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او چې دی ما نه بخنه غواړي استغفار 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 نو عذاب به پې نه راولم نو که غواړه چې زلزلې دې نه راځي او که غواړه چې زلزلې راشي موږ د عذاب نه بچو نو استغفار وایه د خدای دربار کې وجاړئ معافي ونیسئ معافي غواړئ معافي